ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله رواه البزار. نن مونږه د حضرت علي کرم الله وجهه د سیرت مبارک څخه خبرې وکړو. د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د سیرت هم ډېر عجیب عجیب پهلوګان دي او علي رضی الله تعالی عنہ عبقری شخصیت ده. داسې شخصیتونه په دنیا کې ډېر کم پاتې شوي او دې باندې مزید ریسرچ پکار دی چې څوک ورسره مینا کوي نو هغه په مینا کې په حدود نه پاتې کیږي، په مینا کې ډېر مخکې او چې څوک سره دښمنی کوي نو هغه په دښمنۍ کې په حدود ټولو باندې نه پاتې کیږي، هغه په دښمنۍ کې ډېر زیات مخکې دي. داسې شخصیتونه په تاریخ کې نورم پاتې شوي دي لکه حضرت عیسی علیه السلام. عیسی علیہ السلام سره يهوديانو دشمنی وکړه نو په دشمنۍ کې ډېر مخکې لاړ حتی کې الزام په ولګو هغه پاک دامن امور باندې الزام ولګو چې هغه الله تعالی ډېر لوی مقام او ډېر لوی مرتبه ورکړي. د حقیقت دا ده چې د حضرت مریم علیه السلام ډېر عزت مرتبه ده، ډېر لوی مقام، نو هغه باندې الزام ولګو. چا چې وسره دوستی وکړه نو د دوستۍ په نتیجه کې وته د خدای زوی وي، خدای سره په خدای کې شریک او معنی هی دا قصه د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ سره وشو. دا چې خلک د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په ملګرتیا کې و چې هغه ورته علي خدای دی او یو ځل دا څه وشو چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په کې ځینې کسان وجل او په اور وسوځو چې په اور سوځول ناغي چې د وسه پورې کومه شک چې ته خدای اوسم یقین راغی ځکه چې په اور باندې سوځول سره خدای. حضرت علي رضی الله عنه ستومانه چې دا بسو او ځینې داسې دشمنانو چې هغه بظاهر هغه ته خپل مرګري وي او څه تکلیف چې حضرت علي رضی الله عنه ته رسیدل دي د خپل مرګرو د الله سره رسیدل چا خبر نه ده منلې. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ وی امرتکم امری بمنعرج اللوا ولا امر للمعصی الا مضيعا. زره خبره کومه خلق فوجونه تیار کړی دي راځي چې ورسو وای ما ته خلق وی چې صبر وکړئ دا جی وړه دی چې دا موسم لګ برابر شي بیا به تیاری وکړو چې موسم برابر شي او جمع شي یاره جی ډیر زیات یخنی ده نو وای مخالف چې رسول کې ما مرګ نه یخنی ته ګوره نه ګرمه ته ګوره. زما ملګری سادهګان دي مقابل له خلک سازشونه شروع کی چې موږ جنگ شروع کو هغه جنگ بیلل شروع کی فورن به یو سازش را مخې ته زه ته دا سازش ته دا دی جنگ بیلی څخه دا کار کوي نه جیو دا خدا څه خبره جنگ صفین کې څنګه چلو شو نور طریقو کې شو. بهرحال حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په آخر وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وزل ویلی یو بدبخت بتا وجنی یو بدبخت شقی لفظ شقی او سعید قرآن کې وایي کنه منهم شقی او سعید. قیامت کې به څوک بدبخت وي او څوک نیکبخت وي و یو بدبخت برازي او تاب وجنی. حضرت علي رضی الله عنه د خپل مرګرو د لاس دومره تنگ شو زغره به نه غوستا خود به نه پسراو عین د جنگ په میدان کې بداسه ګرځیدو. چا به تاسو کو چې امیر المؤمنین دومره خو کوا د خپل ځان حفاظت خو کوا زغره خو اون د خود خو پسراوه هغه نه یاره ما ابالي اسقطت على الموت ام سقط الموت علي دا پروا مې نشته چې په مرګ ور پریوته او په مرګ را باندې را پریوته. او بیا به یو ځل څو ځله خلکو دا خبر اوریدل د ویغه بدبخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي نه بدبخت څه شي کوي راځي ولې نه خپل کار ولې نه کوي د خپل مرګونو نه دونه تنګ شي. نو دا یو سړی کې دا عجیب کمالات حضرت علي رضی الله تعالی عنہ کې دا ډېر عجیب کمالات او دا مونږ چې ور سره وایو کرم الله وجهه الله دې د مخ
عزتمن کی نو دا څه چې داغه دشمنانو باغ ته خیره کولې وی قبح الله وجهه دا مخ د خدای روان دا ظالمان یعنی یواز دانه چې جنگونه کول یواز دانه چې پروپاګاندا کول نو من په بد لګید دې وجنه مسلمانانو بداوي چې کرم الله وجهه رضی الله عنه بهم کرم الله وجهه بهم دا ما چې کوم حدیث دلته نقل کړی دی د مسند بازار نه ما نقل کړی دی دې کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو درې کسان روایت کوي وای موږ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واورید چې دا سی وی نشط الله رجلا سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یوم غدیر خم هغه خلق لقسم ورکوما چې د نبی له صلوات و سلام نه د غدیر خم په ورځ ساوریدلی غدیر خم غدیر طالب ته دا د عربی ژبه مجيبه کوم د کمال غدیر معنا غدار پښتو کې موږ ته غدار وایي نو طالب ته ولې غدار وایي غدیر سړی پریدي سړی سره دوکا کوي او دا دغه خلک طالبونه وړل لري پوری و چرته او سړی به ځل صحرا ته تللی او نو ولته به خلکو ته چې لکه هغه دې کې مغبول دي نو بیا به خلکو به ځپل لنټي دې کې به وبینو خلک به ورله په دغه لار باندې بده چې ځل د به وبې بیا به ورله او به وچ شي دغه چې په صحرایي ملکو نو زمکه به وبر اخلې نو کله به کې وبوي او کله چې به ته په دې تم لاړې دی وبوي نو به نه وي نو خلکو بیا دې طالب ل غدیر نوم کې هو دا غدیر دا دوکا کې رسېږي یو دل پکې وبوي بیا دې ورشي خلک به وبني نو خم یو زیره یو مقام دی پای کې طالب دا زموږ په پښتو کې دا خوم او توایو خوم چاټه تم د خوم وایو نو دا خوم هم دا خم نه جوړ دی نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خطبه ویلې او د خطبه بنیادی وجه دا و چې په لسم کال له هجرت باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یمن ته لېږل او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا کمال چې انتهایی زبردست شاعر بهترین خطیب او بهترین لیکوال او ډېر بهترین فیصله کوونکی دا سه پریکړې خبرې وکولې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یمن ته ولېږل نو د حضرت علی رضی الله عنه په دعوت باندې په یو ځل لوی قبیله مسلمانان شو او چې حضرت علی رضی الله عنه ته بیا وی زکات ورکوي بس کال تیرېدل پکې لا پرې د زکات کوم ټول زکاتونه مراجعه کړ او هغه زکاتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه راوړل او مکه معظمه کې چې نبی رسول الله حجۃ الوداع کې شریک کېدل حضرت علی رضی الله عنه یمن نه زکاتونه مالم راوړل او نور ډېر تحفه او هدیې راوړي او نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه بیا څه خلق په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې الزام ولګو ویره د مال ډیر زیات راوړل دي کې د ځان لم په کیساغستی او یو خبره بل مو چې په دې وخت کې دغه تفصيلات نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده نبی رسول الله چې واپس مدینه منوره ته نه د غدیر خم علاقه چې دا خم چې کم طالب دغه په خاطر نبی له سلام پړاو چولې نو الته دې خبرونه خبر شنو الته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویله نو هغه ته د غدیر خم خطبه وی خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله پای کې دا الفاظ نبی له سلام ویلي لما قام فقام الیه 13 رجلا حضرت علی رضی الله عنه په غدیر خم کې نبی له سلام نه ما مبارک چا سوریدلی کنه نو دیار لس کسان پاسې ده او مونږه د نبی له سلام نه فشهدوا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اغه گواہی وکړه نبی له صلوات والسلام دا خبره کړې ده چې الست اولا بالمؤمنین من انفسهم دا راته وایي د ټول مؤمنانو ته ټول نزيات نږدې نه خلق نه تاسو صحابه قالوا بلا یا رسول الله د خدای پیغمبر دې زمونږ د ځان ډېر زیات کوږي قال فاخذ بيد علي النبي صلى الله عليه وسلم حضرت علي لا سنو فقال ورته من كنت مولاه فهذا مولاه چې چا زه خو خم نو دی به خو چا چې ما سره مینه نو علي سره به مینه او اللهم والي من والاه خدای چې څوک د علي سره مینه کوي نو هغه سره ته مینه وکړي او عاد من عاداه چې څوک سره دښمنی کوي نو الله تعالی ته سره دښمنی وکړي واحب من حبه او چې چا خوخي نو الله تعالی ته هغه خوخ کوي هغه سره مینه وکړي چې څوک علي سره مینه کوي وابغض من ابغضه چې څوک د علي سره بغض کوي ته سره بغض او دښمنی وکړي وانصر من نصره او الله چې څوک د علي مدد کوي نو ته مدد وکړي واخذل من خذله او خدای ته څوک د علي مدد نه کوي نو ته مدد مکو وای دا مې اوریدلې دي دیار له څو کسانو گواهی دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فضائل او مناقب علی ابي طالب
دا ابو طالب زوی علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ. د یو نوم دی ابو تراب او بل نوم دی کنیت ابو الحسن. ابو تراب ته نبی علیہ السلام ویلی یو ځل چې په کور کې خپه شوی او راغله جمعات کې نو حالت خصاصه چټایا نه او کارپټ او د قالینونو خوونه په خاور ګراسه پروت نو ګرمي بموا نو ود شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته قم یا ابا تراب خاور والا په خاور کې پروت پاسه. نو حضرت علی په دې خوشاله ده چې ما ته خلق ابو تراب وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ابو تراب ویلی. ابو الحسن هو ځکه وایي چې حسن او حسین دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اولاد د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. دله مور حیدر نوم میخوده عام طور باندې خلک حیدر وایي خدا حیدره ده حیدره تاسو وایي دا تا پکې د کوم ځای نه رااله دا په دې عربی ژبه کې یو ته جنس وایي نو یو ته اسم جنس وایي بل ته جنس وایي دا بس د کول غواړي چې عربي څوک زده کوي نو چې د جنس او د فرد په منځ کې پتا فیصله کیږي پانه د مدوره د غونډه تا نو دې طبيعه جنس ویل کېږي لکه تمر او تمره. تمر معنی کجوره کجوري تمر کجوره او کجوري او تمراتن تمره یو کجوره. نو حیدر زمری او زمره او حیدره یو زمره. نو دا د شعر ویل او چې کله مرحب هغه قلاوه چې هغه لوی پهلوانو په خیبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله جنډه ورکړه دا تذکرہ رستو راځي. نو هغه زمانه کې یو شعر ویلو چې سمتنی امي حیدر زه هغه ځوانم چې مال نو مور زمره نو می خو ده اسد نو می مولای خو ده او حیدر نو می مولای خو ده. د مور فاطمه نوم ده فاطمه بنت اسد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې دلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اقضاء نوم ورکړل دي. اقضاء ډیر زیات فیصله کوونکې د نبوت نه لس کاله مخکې پیدا شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرورش کې ابو طالب نه وغوښته وته وی دا مال راکه ما سره وي. ابو طالب حقیقت کې د پلار چې هغه مالی معاشره مالی مسائلو کې ډیر زیات غیرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د باندې د اسانتیا د پاره او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د تربیت د پاره هغه ته وی چې د مال راکه په دې مال پوری وکړ او تر اخره پوری وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وفا وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحی رااله نو په ابتدایي مؤمنانو کې دی غالبا د 10 کاله عمر د دې وجنه بعد حضرات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان چې وی زرابه او اربعه نو دې معنا دار چې دا ډېر معشوم نو دې په څنډه حساب کړل چې 10 کاله معشوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله دا آیت راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل نږدې خپلوان دی ويروا او دې ته د اسلام دعوت پیش کړ. نبی علیہ السلام حضرت علی ته وی زدا ذمہ داری ته والا د خپل خپلوان نږدې بنو هاشم چې دي نو دا راجمه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بهترین تنظیم او دروړې تنظیم هم حضرت علی ته حواله کړی وی د ډوړې د تنظیم هم تکي نو دا ول د بيزوخ پی او دا نور شوروا او ډېر مزیدار باندې سالنه ول تیار کړي ډوډۍ ول تیار کړي وی سلويخ کسان راوغختل. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډوډۍ مو خړه او هغه ته اسلام دعوت هم پیش کړو هیڅ چاونه منو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پای مجلس کې صرف پاسې ده او کلمه تشهود ویل د خپل نبو د مسلمانې اعلان وکړو بل چاونه نو دا ذمہ داری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله کړو او ډېر بهترینه طریقه باندې پوره کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت کو په خپل کټ باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سم لول او امانتونه د مکه والوي دته حواله کړی. دا د مکه جبه خلکو چې یو طرف ته په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره اعتماد چې امانتونه د نبی علیہ السلام سره خودل په بل طرف ته خبره نه منله. بهر حال دا یو ډېر د اعتماد خبره ده چې خبره منلو د لپاره ډېر لوی قرباني غواړي خو امانت خودل دا چې سره خلک امانت دي چې بچای اعتماد. نو دا د دې خبره دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت څومره قابل اعتماد. بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه امانتونه واپس کړو او سوره بعد بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره التملاو نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره ته نو تله په قباء کې تقریبا 2 هفته نبی صلی الله علیه وسلم څخه مزيات په قباء کې دیرو نو د قباء کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره التملاو. په دویم کال هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره وکړه. ډېر لوی خلکو د حضرت فاطمه ته پوښتنه کړو نبی صلی الله علیه وسلم چاره نور کول او حضرت علی له ور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوغخت ورته وسه د سرشته کنه هغه یې رجی یو اس ډیر سره او یو را سره صغره
اصغر داسې بلټ پروف جیکټ نوم دی په هغه زمانه کې. نو دا اس خو ډېر زیات ضروري دی دغه په غذا کې پکارېږي او د دې غذر نه بغیر هم غذا کېدی شي. ورشه د اصغر خرڅه نو هغه خرڅ کړ حضرت بلال ته وی ته خرڅ په 480 درهم باندې هغه خرڅ کړ. بیا نبی له صلوات والسلام ورته سيزونه وی چې پای کې خوشبويانه او د خواږه سيزونه ورته ودا پکې راوړل. نو هغه راوړل او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح نبی له صلوات والسلام په خپل وتړل او دا غي نه یو څو میاشتې بعد بیا دا غي تقریبا ځینې خلک وی لس میاشتې پس یا یو لس میاشتې بعد نبی له صلوات والسلام ولا رخصتی ورکړه. په جهیز کې ورلا یو صادر یو کټ یو بستر دوا میچنې ولا ورکړي دا ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم په او یو داسې د وبو مشکیزه ودا سوته ودا د سرمنه یو شی جوړی چې پای کې وبا دغه پکې چي په خوا په دې خار کې باندې ماته د خپل مردان دغه یاد دی دا چې بیغاړه ته بیغاړه چولې او دا چې په لاره به دغه وبو شیندلې په دې نو دا مشکیزه وسره. په بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو د صف سره مخامخ شو دلته نبی له صلوات والسلام صفونه وتړل او ال کفارو صفونه وتړل. نو هغه طرفنا عتبه شیبه او ولید درې وړ راوتل. دې ته به مبارزه دا به یو په یو مقابله وو. د عام جنگ نه مخکې به دا یو په یو مقابله وو. نو عتبه او شیبه او ولید چې راوتل نو دا هغه د دې طرفنا د نبی له صلوات والسلام طرفنا انصار صحابه وروتل چې هغه وته کتل ویتا څو موږ نه پیژنو او تاسو هم د مقابله نه موږ خپل قریشیان ګورو زموږ د مکه خلک څه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علی پاسا حمزه پاسا عتبه پاسا عتبه د نبی صلی الله علیه وسلم د ترز وی عتبه بن حارث نو یو تر او دوه د تر زمانه ور پاسو او به ورشي مقابله. حضرت علی خپل مد مقابل ملک غالبا شیبه او حضرت حمزه خپل مد مقابل ملک غالبا چې عتبه او ولید او عتبه چې دی ولید دا عتبه بن حارث چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم او دا طرفنا دا شیبه هغه طرفنا عتبه او شیبه او ولید او دې طرفنا عبیده او عتبه نو عبیده بن حارث نو عبیده او ولید په مقابله کې نو عبیده رضی الله تعالی عنہ ولید سره مقابله کوله خو یو بل راچوي نو حضرت عبیده زخمی ک الله سے ولا زخمی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې خپل مد مقابل مړ کنه بیا ورغه خپل ترزوی خواله د عبیده خواله او په شریک باندې په دواړه د چې ورته هغه خو اشاره کړی وو وجل اعلانو ځکه چې هغه په باندې گزار کړی او د زخمی شوی مو نو په ولید باندې بیا حضرت علی گزار وکړو او حضرت عبیده په شا باندې واپس الټه په شای ځان سره راواچ خپل توره او داغه توره او دې را په شا کړی او د مسلمانانو صف لراغ دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کمالات. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دینه بعد دا آیت به چې دا زمون په بارک نازل له هاذان خصمان اختصموا فی ربهم دا دو فریق دي د خپل رب په بارک یو بل سره جنگ کوي. موږ خو تر بچیو موږ یو خاندان خلک یو هغه قریش چې کوم درې واړه مړ شو دا او دلته علی او عبیده او حمزه دا درې واړه دا یو خاندان خلک دي. هاذان خصمان اختصموا فی ربنا جګړه پس کړه دا خو یو کور خلک دي یو خاندان دا جګړه پس کړه اختصموا فی ربهم دا د خپل رب په توحید کې جګړه. رب خو غیب معنا ای خو الله تعالی په دې معنا منه خدای الله یې نه منله. الله منل جدا شی دی ډېر خلک یې مني خدای الله منل جدا شی دی. ډېر خلک الله مني خدای الله نه مني. یوازې الله منل نه غواړي دا الله منل غواړي. تبوک غزا کې بلکې د تبوک نه مخکې ورته ویم د خیبر په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بار خلک ولېږل چې یو قلا و چې هغه نه فتح کېده او مرحب داغه یو ډېر لوی سردار يهوديانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې وی سبا له بزدا جنډا غچاله ورکوما چې الله او رسول عمر سره مینه کوي او د الله او د رسول سره مینه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی زما په لکه چرته د مشره شوق نه راغلی خو په دغه ورځ ما وی یره دا جنډا مال راکې لکه په دې کې دا ایوارډ نه دا نه ډېر غټ هغه دا چې د الله او د رسول ور سره مینه او د الله او د رسول سره مینه نو دا ور دواړه طرف نه یو غټه خبره ونه بلې سرټیفیکیټ اصل کې داو کنه اوسنی سرټیفیکیټونه خو جالم ملاوي خو هغه فاصله سرټیفیکیټ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای ما شوق راغی چې یاره نبی له صلوات والسلام دا مال درک وای نبی له سلام دا د مجلس کې قتل ویډیو خلکو بدا صلی الله علیه وسلم چت
وای نبی علیہ السلام میں علی سے شو علی خلکو ته د خدای پیغمبر سترګې خوګ دي او حضرت علی وی په ما باندې د عجیب چلو چې په وړي کې مې د جمی جامې نه وي اغوستې او په جمی کې مې د وړي نه وي اغوستې نو ساعت مې نه تیرې وای دا را پکې یو بیماری و په دغه ورځ کوم سترګې خوګ وی بالکل سترګې مې راشي بندې چې هغه ته د خدای پیغمبر د سترګې خوګ ډېر زیات وي جرای ولا ما بیره واستم مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاړ ټوکړي بس او سر الله شوی نه شي دا خوګي ټیک ټاک شو بیا ولا جنډا ورکړه او ته وی چې ز او جنگيګه خلق اسلام طرف ته وبله مشهور روایت حدیث ته چې لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام ستا په ذریعہ چې الله تعالی یو کس ته هدایت دي دا تعالی رسول خانونه بهتر ده ناول خلق اسلام ته وبله او چې اسلام نه قبلې نو بیا جزیه ته وبله او چې جزیه نه درکې نو بیا جنگ کوا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اسلام ته وبله جزیه ته وبله چې نه منل بیا جنگ په وکړ دا حدیث چې څوک وایي کنه چې ستاسو لپاره دا سرو خانونه بهتر دي ور سره د روسته په دام وایي چې حضرت علی بیا د جنگ هم کړو او قلعه فتح کړم نو بیا به ال پورا خبرې نیمګړې خبره کول خنۍ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیا جنگ او قلعه فتح کړ تبوک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تبوک غزاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل ځای پرې خو نو بعد منافقانو حضرت علی رضی الله عنه ته پیغور کوي د ماشومان او د خزو او د زنانو په ځای حساب لري چې پاتې خو صرف خزي دي او ماشومان نو ته خزو او ماشومان سره پرې خو دي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپش چې دا خو ما ته باقی دا دماغ زه ډېر غټ زړور او بهادر سړی م پهلوان او سردار او جنگجو سردار نو ما دلته ماشومان سره پرې دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ته په دې نه خوشالهږي چې هارون علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوه تور ته هارون علیہ السلام په خپل ځای پرې خو دی نو زه چې زم نو زتا په خپل ځای پرې دم خودم خبره ده چې هارون علیہ السلام پیغمبر او ما نه پس پیغمبر نشته ته په دې نه خوشالهږي دا دومره مقام تعالی درکم دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په فضایل کې ډېر لوی فضیلت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دومره لوی نسبت ورکړو لکه کوم نسبت چې د هارون او د موسی علیه السلام په منځ کې دی اصل کې خبره دا و چې نبی علیه السلام بل څه کول نه پرې خو خاص کر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولې پرې خو هغه وجه دا و چې نبی علیه السلام ته پته و چې دلته ډېر لوی سازشونه روان دي عبد الله ابن ابی هم ډېر لوی سازش شروع کړو هغه دا خیال چې چرته دی خو چرته د قریشو په مقابله کې او یا د يهودانو په مقابله کې جنگونه لیدل دي د نور لوی حکومتونو جنگونه نه دي لیدلي اوس خو د روم خلاف جنگ روان دي لازمان به شکست خوري مثل ته په مدینه کې بیا موږ یو انقلاب او یو بغاوت شروع کو او دلته عبد الله ابن ابی د خپل سرداري اعلان وکړي دلته به یو بل ابو عامر یو کسو ابو عامر الراهب په نوم باندې هغه حنزله رضی الله تعالی عنہ مشهور حنزله چې خلکو په درمه حنزله جوړ کړی دی چې هغه غسیل الملائکه له ملائکه ولا غسل ورکړو هغه حنزله رضی الله تعالی عنہ پلار ودا او ډېر ناکار انسان حنزله ته وګور رضی الله تعالی عنہ او پلار ته وګور ابو عامر راهب ته وګور دغه ابو عامر راهب د شوګدي جامع به اغوستي وي د پیسې به د سوچته وي او د کمیس به د خپل تر رسیدل او د لستونه به همدا څه غټ په ځان به دار څه اختراع ګور کړی او د پټکې به په ځان را ګور کړو خلکو به دا خو پیر بابا دی بل پیر بابا خو ته نه دا پیر بابا خو مال او پیر وته وي دا ډور به پاک سړی دی منځ کې هغه د نړۍ لوی دشمنو د رومیانو نه پیسې خوړې دالته یو کور جوړ کړو سویلم نو یو يهودیو دا کور کې یو تهخانه جوړ کړی او په تهخانه کې به د روم نه وسلې راوړې او التنه به میټینګونه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف د جهاد خلاف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت خلاف التبه د سویلم په کور کې نبی علیہ السلام چې تبوک د غزا نه واپس راته د سویلم کور یې وسوځو دا سه یو جمعه جوړ کړو مسجد زرار دغه تذکرہ په قران کې راغلی دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا جمعه جوړ کړو د اسلام خلاف دا د یو دشمن ډېر لوی ناکامي او ډېر بد اخلاقی او ډېر سپکوالی چې هغه د اسلام خلاف کار کوي او استعمالي جمعه اوس هم ډېر تاسو وګورئ دا یورپیان او د انګريزان خاص کر زموږ په وطن کې چې د اوسه پورې او دلته خپل خلک الته چرته په یو خاص انداز کې اړیتا باقاعده څنګه زموږ د مدارس نظام دی دا نظام کې وي په یو طریقه خپل ادارې ولا جوړې کړي انکو پښتو فارسی او پنجابي په زده کې او باقاعده د خلکو د شکل مطابق چې دا د خلکو سره ډېر موزون دی دا د خلکو سره ډېر موزون دی نو هغه راشي او تبیا جاسوسي کوي او خلک وایي رسې چې نو مولوی صاحب دغه هم دی مولوی صاحب دا مولوی صاحب په تو پیژنه زموږ په خلکو کې خدا غم دی د خپل ایمان نوم ولا نه ورځي ما ته د خپل کلی نوم
یاد دې موږ کلی درې امامانو نو هغه زموږ خپل محلي ته کاڼه استاد بس کاڼه استاد زمانه ته پوښتنه والله د زوی نه رااله ذکر راته زوی زماره سکول مرګره خو دا پلان نه راته ځکه چې کاڼه استاد دی وته خدای خبر چې کاڼه استاد دی کاڼه مونږ کاڼه څه پیژنې کاڼه څه ته وایي خو بهرحال مطلب دا دی چې نوم به هم څوک د مخکرو د کمال چا یو پرنټ راکړ یو کال نیم مخکې په کویت کې وایي په یو امبیسي کې مې کار نو یو امبیسي ته ورته د لري نه چې مې کته په شیشه کې وچا لیدلې مې راته وایي چې لکه سفیر صاحب ته आवाज کوي چې زه ورته انګريز ناستو نو هغه د برتانیې وې ما سره خبرې شروع کړې په اردو کې چې لکه دا کوم ځای ما د پاکستان د ما دغه په سرحد په بیره سره پښتو شو صحیح پښتو راته ویل ما ته یې راته دا پښتو څنګه زده کړې راته ویل چې دا خو زه په نوخار کې امام پاتې شوم څلور کال ما چې په کوم ځای کې امام پاتې وې د عیساخیل په جمعات انو ما ته اوسم یاد د عیساخیل جمعات راته ویل چې پلان کې کا څنګه دی پلان کې ما وته چې دې جوړې ته وګوره زمونږ د ګریوان نه ګوتې نه وباسي مونږ تر اخر څه ولې دا دومره ظلم کوي راته ویل چې مونږ خپل قوم خدمت کوو دغه تاسو کار دی دا غوډم د خپل قوم خدمت وې چې زه واپس کړی درالم وې ما ته پوښتنه کوي چې دا غي ساخیل ته ورلم ویل ته یو بابا جمعات کې پاسه د مې چې خدای مو بخښلو کالم په انګریز پسې موږ کړو مونږ نن راو ګرځي وې یو بابا پکې کونټه وسره و هغه دا بده را دي شروع کړ چې د پلان کې بچو تاسو ته ما نه وې چې انګریز دی او د اندازه د انګریزانو دا وې دی راته چې نه وې چې موږ ته تاسو کړو خو چترال نو د چترال پسې بیا شو چې چترال کې نو دا جمعات چې د اسلام خلاف استعمالول په نورو طریقو هم استعمالي دا ټول تفصيلات ویل ضروري نه دي خو دا د يهوديانو دا د روميانو دا د الله ر دشمنانو په خوانه یو طریقه وجهلته یو جمعات مسجد زرار نبی له سلام چې واپس راغی نو مسجد زرار موسیز او دا هغه کوري موسیز نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نبی له سلام د دې د پاره پرې خو دی او چې علی وکنا رضی الله تعالی عنہ چې واقعي دلته څه ګړبړ سو کین علي بیا په جواب کوي کې بل څه به په جواب یادونه کوي یا باندې کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې بنیاد باندې نبی له سلام په تبوک کې په مدینه منوره کې پرېخو د تبوک غزاله شته دینه بعد صلح حدیبیه چې کله وشوه نو د صلح حدیبیه عبارت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لیکل او مشهور واقعه ده چې هغه ولیکل چې هذا ما قضى به محمد رسول الله دا شی د نبی له صلی الله علیه وسلم په دې فیصله کړ او دا طرف نه سهيل وی چې نه رسول الله پکې نه منو محمد ابن عبد الله ولی نبی له سلام حضرت علی ته وران کړی دا رسول الله هغه رسول الله څنګه وران ما منل رسول الله نو رسول الله څنګه وران نو دې معنا دا نه چې خبره نه منله خدای ایمانی جذبات چې د بل سړي په وینا باندې ته ماته وی دا وران کړه خو ستا خبره نه ده خدای خبره ده او هغه به د دې نه مننه او صحابه کرام کې خدا جوش او دا جذبه خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی د خدای پیغمبر موږ مؤمنان نه نو دا قسم شرطونه ولې منو دا یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خاموش ناسو دا حضرت ابو بکر صدیق ته نو وی دا سم شرطونه موږ منو او د خدای پیغمبر دې څنګه کېنو بس ټیک ده کنه په ایمان راوړل دا اوس هغه موږ زیات نه پوهیږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی ته ما ته وخه یا رسول الله په کوم ځای دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دا څه خبره نو دا عبارت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لیکلو په لسم کال باندې چې په نهم کال باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق امیر الحاج مقرر کړ د حاجیانو امیر مقرر کړ نو هغه پسې بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورستو ورولې کله سورۃ توبه آیاتونه چې براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين دا د اعلان براءت خبره پکراله چې د ټوله جزیره العرب د کافرانو ته اعلان وکړي چې سلور میاشتې کې دنه یا مسلمانان شه او یا د جزیره العرب نه ځه دا خبره ولې وکړه تاسو به وایي چې دا خو اکراه رااله دا په دین کې جبر راغی چې یا مسلمان شو یا دا کله پرېده نو د دې یو بنیادی وجه ده او دا دغه حدیث معنا هم د ما ډیرو خلکو نه تاسو کړی دا اکثر زموږ استاد مولانا ګور رحمان صاحب او زمانه مسلسل امتحان هغه چې کله به سره ملاو شو فورا به راته وایي د حدیث څه مطلب دی وایي د آیت څه مطلب دی نو دا دغه یو طریقه ونه زمام دا طریقه راځم د مرګرو سره شاګردانو سره دا تاسو نه کوم نو یو حدیث د شاګردان نه تاسو کړی چې دا وایي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما ته دې خبره حکم دی چې خلکو سره جنگي کوم سو ګور چې لا اله الا الله نه ویل فإن قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم لا اله الا الله ویل ما نه بخپل بني او خپل مال بچ کی کنينو
بیا به جنگيږم نو مې دا جبر نه دی وای د څه توجیه ده دا رنګ رضی خبره څه توجیه ده چې سلور میاشتې بدلتا تاسو ته انتظار دی که په سلور میاشتې کې مسلمانې کې خو خدای کني وطن پرې او که وطن هم پرې خو نو بس فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم اذا سلور میاشتې مدت ختم شو چې په کوم ځای کې کافر مومن وجنه وقعدوا لهم كل مرصد فار مورچه کې وتکینه دا جبر نشو نو دې دوه د یو آیت او د حدیث مطلب څه شو دې مطلب آسان دی دې مطلب دا دی چې جزیره العرب د اسلام مرکز دی دا خبره د عام انسانانو مبارک نه ده د عام دنیا مبارک نه ده دا صرف د اسلام د مرکز مبارک دی چې دا مرکز دی د جزیره العرب دې کې ما غیر لا يبقى في جزيره العرب دينان په جزیره العرب کې دوه دین نه چلی زه وسېږي نو بار دنیا د خپل لوی ادا کړه الله تعالی لوی دنیا دا کافر وسېدل غواړي نو زه په بار دنیا کې وسېږم دا په زموږ مرکز دی په مرکز کې خلک خپل خلک پرې دي لکه یو سره تاسو ګورئ ورته دا موږ د دې صوبې باشندگان خو تاسو هر یو سره د اسمبلی اجلاس نشي ورتله اجازه بغواړي ولې ولدا زموږ څخه غټ خلک دا خو زموږ سره دلته خوا کې نه جو موږ ولا ووټ ورکو موږ ته ولګو د تللی شي موږ نشو موږ لګلې موږ ته نشو تللی موږ چې زونو وای چې لکه ته ولراله ته اجازه نه ده غسته ا دې معنا دا چې څه زونه زینه داسي چې هغه څه خبره د لپاره خاص نو جزیره العرب داسې زیره چې د اسلام مرکز دی د اسلام نمونه دلته به هغه څوک شيږي چې هغه د دې وجنه حضرت عمر رضی الله عنه څوک پرې خود نه کړه دا کوم سړي چې حضرت عمر رضی الله عنه شهید کړو ابو لؤلؤ فیروز دا غو مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلام او حضرت عمر ته وتویل چې دا د نه پرې دم دلته خلک تاسو دلته سم هغه یې رجی دا ډېر ضروري سره دی او دا د کارونه هم کوي او لوهار دی او دا دی او نقشه دا او انجینیر دی او دا دی په دې کې دا کمال له په دې کې دا کمال له او خیر دا معمولی وړي استثناګانې پکې راځي نو دا پکې ډېر پوره خاندان خو نه دی نو دای بیا په دی وجه ورنه حقیقت کې دغه د مستقل اوسېدو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصول دادي دې وجه نه په خیبر کې حضرت عمر رضی الله عنه چې ورغه يهوديانو ته وی زې وس هغه موږ نبی له صلوات والسلام دلته پرې خو دي هغه نبی له سلام تاسو دلته پرې خو دي او نبی له سلام دام ویلو د وفات په وخت چې اخرج اليهود من جزيره العرب العرب چې کوم اسمه کړه د حدود دي نه يهوديانو باسه دا بنیادی خبره ده چې امرت ان اقاتل الناس دا د خاص کر د جزیره العرب مبارک دی دا مرکز دی د په ویټیکن کې ته مال جمعه پرې د مزه تابع پوي کوم ویټیکن پیژنې تاسو روم کې یو ځای دی ویټیکن ځان له شهري ریاست د عیسایانو پای دې جمعه ته پرې دی ما ته په بیت الله کې يهودي پرې دی عیسائی په کې پرې دی ته په ویټیکن کې څوک پرې دی دا ویټیکن کې د عیسایانو بغیر بل څوک پرې دی نو دا ولې ځکه چې ویټیکن ستا مرکز دی نو بیت الله زما مرکز دی جزیره العرب زما مرکز دی ستا مرکز به دومره وندګي زما مرکز غټ دی په دغه بر فرق دی تا دماغ دومره یو ویټیکن کې راځو زما هغه لګوګه او دا وسیله دی زمون مرکز وسیله ذکر دا ټول انبیا راغلي نو دا پکې یو بنیادی مسله ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلان د پاره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولېګو ځنې خلک وایي حضرت علی څنګه لګي چې په ابوبکر اعتماد نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم دا ګیله کړې و اصل خبره دا و دا د اعتماد خبره نه و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی له صلوات والسلام د کور سره دی او د معاهده کول یا د معاهده ماتول یا سره په خپل هغه اعلان کوي یا د سړي د کور نږدې سره دا اعلان کوي نو نږدې سره خو بیا د نبی له صلوات والسلام حضرت علی او چې د تر زوی مو په کور کې پاتې مو زومي مو نو دی وجنه نبی له صلوات والسلام دا اعلان د ابوبکر صدیق په ځای باندې حضرت علی په خپل باندې وکړ دا د عربو طریقه د بل چا د خپل نه باغی دا اعلانات نه منل په دې باندې حضرت علی ته نو مصالحه نه دا د غدیر خان خطبه چې کله تاسو ته مار دی غدیر خان په باره کې تذکرہ وکړه زه باندې یو دوه تفسیر کوم لکه هم دی هغه دا چې ځینې خلک وایي چې دا مزګه ورپسې په ترتیب کې راوسته چې په نهم کال نه بعد بیا لسم کال کې حج او حج په واپسې کې نبی له سلام د غدیر خان خطبه ویلې و ابتدا کې تمام تذکرہ وکړه په دې غدیر خان په دې خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زمانه پس خلیفہ بلا فصل بغیر فصل نه زما خلیفہ بدی صرف د ولایت خبره کړل چې من كنت مولاه فعلی مولاه د چا چې زه دوسم او د چا سره چې زما تعلق یو ما خپل وای نو علی ته خپل وای چې ما ته دوست وای نو علی ته دوست وای د دین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په یو ځای کې دا خبره نه ثابته کړې دا خبره حضرت علی رضی الله عنه په 14 غواهان مقرر کړ
او چې کله ابو بکر صدیق خلیفہ کېده رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا نو ویلي اگر چې په سقیفه بنو ساعده کې خدای نو دا ځان له یو مسله ده چې د په سقیفه بنو ساعده کې نو دی لبراشه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق په مخ کې دا نه دی ویلي چې په غدیر خم کې نبی له سلام چې ویل دي چې من كنت مولاه فعلي مولاه د دې معنا دا ده چې زه د نبی له سلام نه پس بلا فصل خلیفہ او نه دا په دلیل کې پیش کړی چې نبی له سلام کله تبوک ته توزیع پرې خوندم نه ماته وی چې انت مني بمنزله هارون من موسی د دې معنا دا ده چې نبی له سلام نه پس خلیفہ دا خبره حضرت علی ته حضرت ابو بکر صدیق ته نه دا کړی د حضرت عمر فاروق ته نه دا کړی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نه کړی حتی چې کله د خلکو خلیفہ کو او د انکار کو بیا ولا خلق راتل په هغه وخت کې امدادانه دی ویلي چې خو د مخکې د خلیفوم خو تاسو وسه نه منلم اوس له مال رااله دا ټکي د بیا په هغه وخت نه دی ویل عام طور باندې خلک مونږ ته دا وایي چې په نهج البلاغه کې د خبره تذکرہ ده نهج البلاغه هم دا اول نه اخره پورې ټول نه لستی خدای ته ویم چې ما کوم زینه په لست دي نو حضرت علی رضی په دعوت سره دا ویم اول خدای چې نهج البلاغه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تصنیف نه دی دا چې کوم سړي تصنیف دی دا غنوم دی شریف الرضی دا د شریف رضی تصنیف دی او دا ډېر مستند سره دی خو د دې باوجود په نهج البلاغه کې چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوم خطوط دي زیات خطوط هغه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته لګلي دي او د دې نه زیات خطوط هغه حضرت عمرو ابن عاص ته لګلي عمرو ابن عاص عمر په خپل صحابي او عاص کو کافر تیر شوی نو کله کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په غوسه کې راغی نو په خط کې به ولیکل من امیر المؤمنین علي بن ابي طالب الى الفاجر ابن الكافر الى الفاجر ابن الكافر حضرت عمر ته به ته فاجر بدعمله او پلار د کافر نو دا خطونه دا ټول په نهج البلاغه کې دا خطونه شته او په دې ټول نهج البلاغه کې په دې ټول خطونو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کې یو خط دا شنشتا چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ بلا فصل یا حضرت عمرو ابن عاص ته دا ویلي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس بغیر فصل نه خلیفہ او یا د دین علاوه د بل چا په مخیر دې خبره تذکرہ کړی او دا 14 کسان دته د پاره په خبره باندې گواهان او دا حدیث د ته یاد هم دی ټول خلکو ته یاد دی مونږ تم دا یاد دی خو د دې باوجود د دین دا استدلال چا نه دی کړی دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو صدیق رضی الله عنہ په ابتدا کې بیعت نه وکړ دا خبره صحیح ده بیعت نه وکړ ولې بیعت نه وکړ نو ځکه بیعت نه وکړ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ګیلاوه او هغه ګیلاغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تم کړي وو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تم کړي وو هغه ګیله دا کړي وو چې تاسو په سقیفه بنو ساعده کې راجم شوي په یو بنو ساعده د انصار یو قبیله و دا غي یو سفر او سقیفه مطلب سفر سقیفه سفر چپر چوته مونږ چوپال ورته وایو سفر ورته وایو په دې چوپال کې خلک راجم شيو او التدید حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د خلافت خبر التوا ولکو خبر بل شانته و بیا ورو حضرت عمر رضی الله عنه او ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ چې ورل خبره بدل شو کني قریب دا اجلاس حقیقت کې راغوخت حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ سعد ابن عباده رضی الله او سعد ابن عباده هغه صحابي دی چې تر اخره پورې د یو خلیفہ بیعت هم نه کړی دا ځان له علمي بحثونه دي په دې پسې مزید نور نزو خو ابو بکر صدیق او عمر فاروق دنه التلال حضرت علی رضی الله عنه یو ګور دونه اهم مجلسو او د نبی له صلی الله علیه وسلم د کور سره ما نو ما ته هم دمس کوم ویلې نو زبال ته تلې ویل ته بناس وي تاسو سره به مرګرتیا ما کړی وي تاسو په دونه اهم میټینګ کې ما ته دعوت رانه حضرت عمر رضی الله عنه ورته مو وی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وی چې میټینګ هم نو راغخته مو به ځان نه بلل تلیو مو هم چا نو راغختی مو چې خبر شو چې تل کې اصل نشه دا غنه اعلان شو د خلیفہ نو بیا به بس امت به تقسیم شي دا ډېر لوی نازکه مسله او موږ په دې نو چې څوک تل غواړي او چې بس خپل خبر شنو خپل الته تلیو الته یو بحث کړی دا دا بحث په نتیجه کې خبره زل راغلی دا د امت د انتشار نه بچوي نو بهر حال حضرت علی رضی الله عنه ګیله بیا ورکه شو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ګیله ګیله دا و د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قال رالا ورته وی چې په فدق په تیما په مدینه منوره کې په دې علاقو کې زما د پلار کوم جیداد او کوم باغونه
په خیبر کې باغ او په فدق کې باغ او په تیما کې باغ او وادي القرى کې سزمکه وا په مدینه منوره کې وا نو دا مال راکا نو دا دوه خبره دلته ذهن کې کېنول حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مجلس لذین او دې معنا دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خلیفہ منی کنه چې خلیفہ نه مني ولې چې داغه مطالبه ولیکي نمبر 1 نمبر 2 دا چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د خپل پلار د میراث خبره خو کوي چې ما پلا د ما پلار چې کوم ازمکه پاتې شي او هغه مال راکا خدا وته نه وایي چې د ما خاون چې دی مستا په خلیفہ دی نو ته په دې کرسي نه کوشه هغه پکې نه و د دوه خبرو باندې تاسو ورسېږئ دا دوه خبره چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نه کوي نه د خپل خاون مبارک دا وایي چې ما خاون ولی خلیفہ نشو ته ولی خلیفہ شوې بلکې الټا دا معنی چې ته خلیفہ یې او زر اعظم او زه تانه د پلار د میراث مطالبه کوم نو دې معنادار چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بلا فصل خلیفہ منی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بلا فصل خلیفہ دعوه نه کړ دا دوه دلیلونه شو اما خبره اصل کې دا و چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې ته د پلار د میراث مطالبه کې او مسله دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه د پیغمبرانو میراث دی هغه نه تقسیمیږي پیغمبر چې سپریری دا صدقه نو دی وجه تعالی دا میراث څه نشم درکولای نو بهر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا خپه و د وخت پورې او چې کله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بیمار شوه او حضرت ابو صدیق ته پته ولګی چې بیمار ده نو کې دې چې دا مسله بدل شي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اجازه وغوښتو خو له راغه باقاعده خوشاله کړه او خبرې ورسره وکړي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورسره خبرې وکړي او حضرت ابو صدیق ورته بیا خبره دوباره کړه چې کستا په لکه شي ګلې نه ذاتی ته ورستانه معافي غواړم ما نه چې غواړم هغه توایا خو د پیغمبر د حدیث خلاف نشم کولای حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چې نه بس په دې خبره کې خپه نه متانه او ما زړستا په بارکه بالکل صفا دا دواړه خبره د دې د پاره دي البته اوس ځینې خلک دا خبره د ځانه کوي چې یاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورلا او حضرت عمر اولی ورته پرې خودنه او بیا ول دکی ورکړي او بیا راواچوله او په دې کې دا غي لاس مات شو او دا او به په لاس کو نه راخ کله او بارته ویشته نعوذ بالله من ذلک دا په ابو بکر صدیق باندې بهتان دی الزام دی دروغ دی حضرت عمر رضی الله عنه باندې بهتان او الزام دی او دروغ دی څوک چې دا خبره کوي د خدای نه دی ویریږي او دا خبره ده نه کې دا بلا ثبوت خبره دي خامخا په خلکو کې یو جوش پیدا کول لپاره او خلکو کې د افراط تفریح او د انتشار او د افتراق او د فرقه بندي او د ډله باغره پیدا کول لپاره دروغ څه لوي رښتیا خبره کوي رښتیا یو دروغ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره سمرا همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په خوا کې ناشته همیشه د عمل ګرځیای کړي دا غلې مشورې ورکړي دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره همیشه ناشته بلکې په ډیرو معاملاتو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا غنه تفصیلونه کول او د حضرت عمر رضی الله عنه دا مشهور خبره ده لولا علی لهلك عمر لولا علی لهلك عمر یو فیصله کې حضرت عمر درجه فیصله وکړه یو خزه باندې درجه فیصله وکړه او بیا حضرت علی رضی الله عنه مخامخ دا راغی او د دې خبره خبر شو خزه ته واپس راشه او حضرت عمر ته وی دا څنګه فیصله کړل د دې خدای درجه په باره کې هغه ته وی چې دا فیصله وکړه وی دا فیصله هم نه ده ټیک نه کړې وی څنګه فیصله ټیک ده وی فیصله خدا سره ټیک ده د شپږ میاشتو په باره کې حمل خبره نو حضرت علی رضی الله تعالی او حمله وفصاله 30 شهرا او بیا وفصاله فی عامین نو شپږ میاشتې د حمل قبل مده پاتې شو دې معنا دا چې دا خو زنا نه ده بس فورا حضرت علی رضی الله حضرت عمر رضی الله شکر دې چې تر علی کریم زخه خراب شوی زخه بهار شوی او دا جمله بیا حضرت عمر بار وی لولا علی لهلك عمر که علی نه بینه عمر خو بغرق شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل لور د حضرت فاطمه لور د ام کلثوم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا دوه زامن خو خلک پیژني او دا لور خلک نه پیژني دا ام کلثوم دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها لور ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله عنه په نکاح ورکړي او حضرت عمر رضی الله عنه ته وی چې دا ما ذکر راکا چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره رشتہ کېده شي په قیامت کې زما دا په کار شي چرته د نبی علیه الصلاه والسلام د کورنۍ زوم بشم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ول رشتہ ورکړه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله عنه بیبي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لور او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها لور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل یو زویل عمر نوم خو دی زمانم چې کوم خلک د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مینه او د محبت دعوا کوي خپل زویل د عمر نوم کیږي کنه
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلق وی یره جی دا او دا او دا نو دا څه خبره وا چې یو طرف ته ول حضرت عمر رضی الله عنه خپل نورم ورکړي بل طرف ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خپل زویله نوم دی عمر بن علی د حضرت علی رضی الله عنه څومره زامنو تاسو ته پته ده یو روایت مطابق 20 زامنو د حضرت علی رضی الله 21 زامن چې وفات کېده پوره 20 زامنو او تقریبا د 22 نه زیات 22 فوشا پورې خلک ویل دي چې د کوم روایت د 20 زامنو نه پای کې د اتل سلونم ده اتل سلونه او 20 زامن د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاتې شوی ښه نو پای کې د دوه زامنو نوم د یو نوم عمر او د بل نوم عثمان زید چې د کوم زوی نوم نو هغه زید مور چې کومه هغه سیندای و د حضرت عمر علی رضی الله تعالی عنہ په بیبیانو کې یو بیبي چې کومه ده هغه سیندای و نو ګویا کې زمونږ د بر صغیر و عالم زمو دام پکې یو خبره په ذهن کې نه وای دا فقاهیات د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ آخري ژوند ډیر زیات د تکلیف جنگ صفین کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په مقابل کې و او په جنگ جمل کې وېما او په جنگ صفین کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ لہذا دا کسی چې په دې وخت کې فیصله کول نه دی دا به پریدم حقیقت دا دی چې دې کې د ټولو نه زیات کردار د خوارجو هغه خلک چې په اخر کې بیا د عید الله صدې شهیدم شو هغه خلک چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وجلو هغه خلک چې هغه همیشه د پاره د خلاف سازشونه کړیو او بیا په اخر کې دغه ابو ملجم المرادی چې نو دا هغه کسو چې د بیا او دی په دې حضرت علی رضی الله عنه باندې فتوا لګولې و د کفر و معاویه رضی الله تعالی عنہ مخکنه کافر دی د حضرت علی خبره نه مني او د خلافت نه مني او حضرت علی وس کافر شو د معاویه او د حضرت علی په منځ کې روغه کله وشوه او دوه کسان په فیصله وکړي ابو موسی اشعری او بل عمرو ابن عاص نو چې دا فیصله بدی باندې حواله کړه نو فیصله خو الله تعالی کې الله تعالی وی ان الحكم الا لله فیصله به الله پاک او حضرت علی وی چې فیصله به د دوه کسان کوي وی وی چې دیم کافر شي حضرت علی رضی الله عنه ته چې کلمه حق اريد بها الباطل دا قران کې چې الله تعالی وی فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها چې د خزه او د خاون اختلاف راشي نو قران وی یو فیصله کوونکی ر دې طرف نه او بل د دې طرف نه یو د خزه طرف نه یو د خاون طرف نه نو دا قران نه دی ویل چې فبعثوا حكما من اهله نو آیا د خزه او د خاون د اختلاف نه ډېر نقصان جوړیږي د حضرت معاویه او د حضرت علی د اختلاف نه ډېر نقصان جوړیږي نو کله ما دوه کسه حاکمین مقرر کوم د کفر کار نه وکړو دا فیصله به دا خبره بچا کوي دا هغه خلک وو چې حضرت عثمان وجلو دا هغه خلک وو چې په حضرت علی دا فتوی لګولې دا هغه خلک وو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ همیشه مخالفت کړو دا هغه خلک وو چې په اخر کې حضرت علی رضی الله عنه شهیدم کو دا د عبد الله ابن سبا يهودي سازشونه او د مسلمانانو سادهګي و زدانه ما چې دا ټول کافرو زدانه ما چې دا ډېر زیات سادهګانو او د مسلمانانو ته څومره نقصان دشمن نه رسولې د دې زیات نقصان ورته خپل سادهګانو مرګرو رسولې ده اقبال چې کله د ترکی د خلافت د ختمېدو په اړه کې وایي چې سادهګي مسلم کی دیک او روم کی عیاری به دیک او چاک کر دی ترک نادانه خلافت کی قبا سادهګي مسلم کی دیک او روم کی عیاری به دیک او په پښتو کې یو متل له د قمقل د خيار دشمن نه وي قمقل دوست زیات نقصان کوي د خيار دشمن نه قمقل دوست زیات نو دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په اخر کې به خبر کوم حضرت علی ډیر زیات او خيار ډیر فیصله به ډیر عجیب کولې په یمن کې یو فیصله کړې و د وخت راغی تذکرہ نه کوم د وخت بل ساده تذکرہ کوم دلته دا جوانان الناس دی بلګ محظوظ شي هغه خبره لګه مشکله ده چې حضرت علی رضی الله عنه فیصله کړو نبی له صلی الله علیه وسلم ورته خام د ډیر زیات علی دا فیصله د څنګه وکړه ډیر فیصله عجیب کړې خو په دې خپل دور کې یو بل فیصله کړو دوه کسان ناس ډوډۍ خوړه او عام زمانہ کې په خوا کې تاسو خیال د موږ د مشرانو د طریقه ویل کوي ککوړي ولا پاخه کې نو ککوړي به ځان له پاخه کې په سفر روان نو هغه زمانہ کې یو سړی دی امر روان دی بل روان دی بیا دواړه د مکی نو یو ډوډۍ اوس پړدا بل مالک یو ځای به وخورل یو ځای وخورل یو چې خپل خورجین پرانست نو پای کې 15 ډوډۍ وي ابل چې پرانست نو پای کې درې ډوډۍ وي نو دا درې دواړه کې ناست ډوډۍ خپل پدې کې یو دریم سړی راغی نو دی وته دواړو ستو کې اراده نو سره کې نه ډوډۍ وخوره نو هغه راغی نو دې درې واړو کسانو په شریکه باندې څو ډوډۍ وخوړې اته چې دا اته ډوډۍ وخوړې نو عمل مچ پاسې ده کنه نو د جیب نه اته روپیا راوځي دې دواړو ته کې هو د وېدا والے دا ستاسو نو چې میل ملاړ نو دا چې 15 ډوډو والا کوم کنه د دې سرور درې ډوډو والا ته وی دا څه چل به وکم چې زه خو بس درې ډوډۍ ستاوي
او 15 روپے زما وي نو 15 روپے به زه والم او 3 روپے ته والا هغه وته نه نیمه ستاره نیمه زما دي 4 روپے بستای خو دواړه یو شانتي کنه 4 روپے ستاره او 4 روپے زما دي هغه وته ګوره 3 روپے دي کیږي د لخه په خوشاله درکوم والا او کله نو بیا به حضرت علی له ورزو هغه په فیصله کوي نو هغه راځي چې زو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ والا نو هغه درې والو ته وی دا څه چلو کړي دا 3 روپے والا وردا د لخه او دا سره د سره ګور ډیر خکې چې 3 روپے درکې هغه نه جی فیصله واړم به فیصله واړې وی چې فیصله واړې یو روپے دي کی یو به کی یو دي کی څنګه مې یو کیږي ما په پوه کوي بالکل نه په پوه وی ګوره د 15 روپے وي استاد 3 روپے نو 15 3 اتشوي اته په 3 نو تقسیمېږي نو 3 ټي 24 به کو 24 حصے به جوړې کو یو ډوډۍ با 15 حصے 8 ته 3 حصے به یو ډوډۍ به 100 حصے کو 3 حصے به نو لري به 24 حصے جوړې او 24 حصے به موږ په 3 کې سان باندې تقسیم کو نو ار یو سړی اته حصے وخړي په 15 په اته ډوډو کې ار یو سړی 100 حصے وخړي 3 کسانو اته حصے وخړي چې اته حصے وخړي نو هغه اته حصے کم ځای وي ستا 3 ډوډۍ وي نو 3 ډوډۍ چې په تقسیم کې نو نه صبر وکړئ کنه یار 3 ډوډۍ چې دا 24 حصے شي نو په دې کې د 15 ډوډو سو حصہ جوړيږي 15 او د دې 3 حصو په کې سو جوړيږي نه جوړيږي شابه نو ورته وی چې په دې نه هو کې خدري ستا 3 ډوډۍ وي او حصے دې نه جوړې دي نو تا هم اته وخړې اته حصے تا وخړې کنه ځکه چې یو کس اته حصے خورلې دي کنه نو تا په خپل 3 ډوډو کې چې دا غې نه حصے جوړې دي پای کې د سو حصے وخړې اته او یو حصہ دې پاتې شو نو هغه مېل مستا پای حصے کې یو حصہ وخړه او د دې بل سړي 15 ډوډۍ وي د 15 ډوډو نه 15 حصے جوړې دي 15 د پکې اته وخړې و پاتې شوې نو هغه میلما د دې 15 ډوډو والا و حصے خورل دي او د 3 ډوډو والے یو حصہ خورل او روپے اته ورکړي دي نو د اته ډوډو پاتو کې د وو حصو روپے شوي او د یوې حصے یو روپے شو ته یو والے دی به وو والے دی هغه ته څنګه چلے خو نه درته کنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فیصله بهرحال دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقام او مرتبه د اخر کې د یو حدیث هم داغه مبارک ویما هغه دا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په منځ کې ډېر جګړې وي او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ عین په دغه دوران کې چې د دې صفونه یو بل ته مخامخ نو د ته پته ولګی دا چې د روم بادشاه هرقل چې دی په هغه زمانہ کې چې د کوم قیصر نو هغه لګیدل دی او هغه د مسلمانانو د جګړې نه فایده علي او هغه په دې سرحد باندې حالات په شام کې خرابول غواړي او په آذربایجان او په دغه علاقو کې نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته یو خط او دا خط معنا نقل کړی دی د پاره چې اگر ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه رضی الله عنه د جنگ په بدل کې زموږ عقیده دا ده چې حق د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره ځکه چې حضرت علی خلیفہ برحق حضرت علی خلیفہ برحق حضرت علی او حضرت معاویه مو دواړه صحابه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په صحابیت کې د حضرت معاویه رضی الله عنه مخیره په مقام او مرتبه کې مخیره او د خلافت حق هم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی او خلیفہ برحق دی او چې په وخت کې نو د حضرت علی رضی الله عنه په خوا کې ولاړ تاسو به چا سره ودرې دي حضرت علی سره ودرې ځکه چې خلیفہ برحق لیکن د دې باوجود موږ دا ویلې شو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مقابله کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هم صحابي دی او د دې باوجود چې دا خبره د حضرت علی په مقابله کې خطا ده غلطه ده دی غلطه ته غلطه وایي لیکن دا خبره هم زین کې نوٹ کړو چې اصل دې بڑے کې د سګیلر راشي چې یاره د وجنه دون نقصان شو یا دا چل شو دلته ما دا روایت نقل کړی دی النهایه فی غریب الحدیث د ابن رسیر هغه دا چې دته کله پته ولګی دا چې هغه په موږ باندې حمله کول غواړي نو ورته وی بالله قال الله مې قسم لئن تممت على ما بلغني دا ماته چې سره رسیدل دي چې په دې عمل شروع لا اصالحن صاحبي زبد خپل مرګري علي سره صلح وکم ولا اكونن مقدمته زبد هغه په فوج کې شامل شم زبد هغه هراول دسته جوړ شم ولا اجعلن القسطنطينيه البخراء او استاد قسطنطنيه چې د اسخابوي تخيجي ګوره دې ټکی باندې غور کوي استاد قسطنطنيه نه ده د استنبول دا د مشرقي یورپ د بازنطینی حکمران د خلک په دې کې خطا کیږي یو مغربي یورپ دی او مشرقي یورپ دی هغه زمانه کې دا مشرقي یورپ یالي د قسطنطنيه د استنبول چې موږ بیا سلطان محمد فاتح 1456 کې چې کوم غسته
استنبول چې وته وسوي نو دا د قسطنطنیه ویل دا د رومیانو مرکز و دا قسطنطنیه چې دا بخرار لري نسخه بوی خيږي مسلمانانو شهرونه او خارونه ډېر صفاو پای کې بل اتر چړکاو کې د ځان له یو تاریخي بحث ته او استاد بدبوله قسطنطنیه نه دا به د حمامه سودا دا به باندې سکار کوم سکارو خپل اراده نه واپس ورشه اول ان جعلنك من الملك او سو پورې چې مې د خپل حکومت نه لري کړی نه او د حکومت مې درډړي وړي کړی په دې نه پرېدم نو علاقه ته پته ولګي چې اوه دا په ظاهر دی یو بل مخالف دي او حقیقت کې وره د مو خلاف کم از کم دا د یو بل برداشت کوي او د حضرت معاویه په خپل پېشکای کې زبا حضرت علی رضی الله تعالی په فوج کې شامل شم او تاسو خلاف او جنگیږم بهر حال دین علاوه ذاتی خبره نور نشو کولای دا د صحابه کرامو د خلفای راشدین او تاریخ تسلقونه جلکیان دغه ما تاسو ته پیش کی آینده د پاره به ان شاء الله مزید نور صحابه کرامو تذکرہ کوم اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم